ها IPv6 پریکټیکل کې به موږ څه کار وکړو چې یو دوه راوټرې به وایو اسانه ټیک شو دلته کې به دې سره یو نیټورک واخلم دا به شي R1 دا به شي R2 دلته کې به زه اډرس کنفیګر کوم 2001:0/64 صحیح ده؟ یعنې دا نیټورک شو دې نه به ولې زه اډرس سینډ کوم 1 2 3 دا IPv6 اډرس دی که نه؟ بله نه دی دی ګوره څنګه دی ما ځان یو اسانه غونډه کې اډرس چوز کړو داسې مو وګورئ ٹھیک شو 2001 او د دې ځای پورې په موږ څه ویلو چې څه پورې شو 0:0:0:0:0 روپۍ مې ختم کړل ټیک شو او دا هم 0 شو صحیح ده بلکې دا به موږ داسې 1 وایو چې موږ ته پته لګي دا به موږ سره شي 1 او د دې په ځای به زه څه ولیکم ډبل کولون نو شو که نه شو پریکټس تاسو داسې کولی شي ښه صحیح ده ښه جي نو د دې نه به زه ساین کړم ډبل کولون دا به شي سپوز 100 دا به شي 2002:0/64 دا به شي 2002:1:2 دلته به شي 2003:0/64 او دلته به زه اډرس اساین کړم $100 ټیک شو او بیا به دې ته مې IP اساین کړم دې ته به مې IP اساین کړم او دا به ایز ا ګیټوی دلته ورکړم او دا به ایز ا ګیټوی هلته د IP4 کنسپټ دی ښه ما دې داسې اسمان نه یې راکوشي مخکې شی دی ښه پوه شوې پې تاسو زه به یو فرش ټاپولوجي واخلم یو مې واغستو راوټر بل مې واغستو جي راوټر بل مې واغستو سویچ بل مې هم واغستو یو سویچ او دلته کې ورسره مونږ یو 3 پیسز واغستل ټیک ده دا به شي چې 0/1 سره دا به شي 2 سره دا به شي 3 سره او دا به شي 0/0 سره 1 2 3 اور 0 او بیا به موږ وایو چې 0/1 اور 0/1 ٹھیک شو جی ها زه به دې راوټر ته راشم نو به کو چې کوم ځای کې بور شي ستړی شي خیر دی په بل پورشن دی سبا دی هیڅ مسله ماته نشته ښه کنفیوز کېږئ به نه انټرفیس دی 0/0 نو شټ کمانډ زور په زور نوی کمانډ به څه ورکوم IPv6 enable ٹھیک شو IPv6 مې په دې انټرفیس باندې enable کوم او IPv6 اډرس هلته کې ما څه لیکلو IP اډرس دلته کې به زه څه ورکوم IPv6 اډرس 2001:100/64 صحیح رانه خو نه ده کنه ښه جي انټرفیس کې 0/1 نو شټ IPv6 enable IPv6 address 2002:1/64 د دې انټرفیس IP څه شوه 2001:100 او د دې انټرفیس څه شوه $1 حجي او دلته به موږ ورکو جي host name R1 ښه R2 ته راځو وایي دلته پوهېږي ښه او که ناست نه چې اخره کې وایي چې IPv6 به کله کوو ٹھیک شو نو شٹ IPv6 enable IPv6 address 2003:100/64 हाँ 0/0 switch سره connected دی ښه لین انټرفیس دی او دا شو G1
او دا شو جی نو شرط سره او دا شو جی IPv6 enable او دا شو جی IPv6 address 2002 چار نه 2002 دی کنه دې درمنځ څه دی نیټورک به ګورې سیم ساتي او ما که زړه زوړ کنسپټ ښه جي ها اوس زه رالم دې پي سي ته او دې پي سي ته به زه IP اساین کړم نو یو خو ما سره دی سټیټک دله به زه ورکړم 2001:1 دې ځای کې به ورکړم سبنیټ ما پریفکس او دا ور IPv6 ګیټوی د ګیټوی سره 100 جی او دې ما کو کراس ٹھیک شو کو دې بل ته په آټو کنفیګریشن راځي DCP د خپل یو طریقه ده ښا آټو کنفیګریشن ګوره زه کلیک کوم इंटरफेस पे डाउन है हाँ सॉरी دا یو کمانډ باندې پاتې شي IPv6 unicast routing دا په دوه راوټر باندې چلوي ها کو سویچ یو کو راوټر IPv6 د سره دی IPv6 سپورټ سٹارټ کی راوټینګ ټیبل جوړول سٹارټ کی ها unicast routing ٹھیک دی خیال هم د آټو کنفیګریشن دا ګورې سټیټک او بیا مې آټو کنفیګریشن وو د سره 2001 ورته زه به تاسو ته میګنیفایر کړم میګنیفایر څنګه چې د میګنیفایر څه شو window plus ممكن minus ٹھیک ده دا شو جی دا وګوره 2001 ٹھیک شو او بیا ګوره دور بس اغسطی دی 20AF3 خداغه FFFE دا دی ښا ټیک شو او دا دنه مخکې دا F3 او دا B035D9 دا دغه دی ښا ګوره ورته ټیک شو دا د میک ایډرس دی دلته راشه او د میک ایډرس چیک کړه دا دی کنه دی دا والا جی وینډو پلس دا ګوره 35D9 دا دی کنه دی دا وسره پلس شوی دی ښه خجی اور موږ دې ترالو دې کې هم تاسو د IP ورکولې شي 2003:1/64 او دا شو جی ته د ګیټوی صحیح ده ها اوس دا خو د ایډرس اساین شو دې کې تاسو پینګ کوئ پینګ نو ډایرکټ پینګ ولیکا 2001:1 او خپل پی سي پینګ کیږي او دا ولا جی 2002 پینګ کیږي او ته دا سم کولی شي چې پینګ IPv6 او ایډرس ولیکا دا سم کولی شي او ډایرکټ پینګ او دا سم کولی شي خو جی الته کوم کمانډ چلو شو IP انټرفیس بریف دا مو چلو شو IPv6 انټرفیس بریف صحیح ده انټرفیس ته چې کوم IP نه اساین ٹھیک ده راوټینګ ټیبل د بار څه کمانډو شو IPv6 راوټ ٹھیک شو باقی شی ما غلې ښه ٹھیک شو ها جی اوس به موږ لګرا شو د خپل کار ته د کې لومبه له موږ سره چې اساین کنفیګر IPv6 اډرس بیا د کنفیګر سټیټک راوټینګ سټیټک راوټینګ چې کله دی راوټر نه ټرافیک دیګم دی نتورک ته نو د دې انفارمیشن په کار دی کنه ازور کانسپټ دی اوس خو نشته کنه نو کوي با دا پی سي په سره کمیونیکیشن کوي نه به کوي ځکه چې د راوټینګ ټیبل کې دا نتورک شته نه او دا غیبل په راوټینګ ټیبل کې دا نتورک نشته یعنی د راوټینګ ټیبل کې دا نشته او د راوټینګ ټیبل کې زه به دواړه دا وکړم زه به داسې کار وکړم چې زه به دې طرف نه ډیفالټ وکړم او دې طرف نه سټیټک چې تاسو ته دواړه زده شي په یو دغه باندې کېږي دواړه ډیفالټ هم کېږي ټیک شو نور خو کنسپټ داسې دی چې لکه سیسکو ته تلو والی
الته به چې مونږ کو آی پی راوټ کنه دلته کې مونږ څه کوو IPv6 راوټ مخکې به مونږ لیکلو نیټورک بیا هم لیکلو سبنیټ ماسک بیا هم لیکلو نیکسټ هاپ آی پی یا آوټ ګوینګ انټرفیس یاد دی ورته کنه یاد ښه جي په R1 یم زه R3 ته تګ غواړم دا شو نیټورک ښه R2 نیټورک ته تګ غواړم نو زه په R1 کې دا ایډ کوم کنه IPv6 راوټ هغه نیټورک دا هغه پریفکس لینډ او زما وروره جي نیکسټ هاپ څه دی ټیک شو کنه ګران خو نه دی 2000 ګوره دا څه نیټورک دی 2003 نیټورک دی کنه زه د دیزي راوټر کې دا نیټورک ایډ کوم نو زه به څه کوم آی پی راوټ هغه نیټورک د هغه چې څه دی 33 چې څه دی او دا هغه سبنیټ ماسک او دا نیکسټ هاپ آی پی کنه اگر دا آی پی 20.0.0.2 صحیح ده بیا به ما څه کوو چې خپل آوټګوینګ انټرفیس مې ورکړو دلته به شي IPv6 راوټ نیټورک په دې به څه شي 2003 اور prefix 10 اور next hop IP ګرام په کې شته صحیح ده نیټورک ورکوم او دې غاړې نه به زه static route کوم static route لپاره څه کمانډ و IPv6 route or any network or default route لپاره any subnet mask او هغه next hop IP outgoing interface چې تاسو کې ټیک شو دي شو IPv6 route دا د static route پکې راغلی دی او دلته کې موږ ګورو شو IPv6 route دا دی ټیک شو دي لکه اوس د دې ځنه ماته پکار دی چې پینګ شي څوګه صحیح ده صحیح ده ښه جي سره اوس پینګ نه دی پکار صحیح ده ګیټ وے ورته وایي چې بل ډیسټینیشن هوسټ اوس زه راځم ډاینامیک راوټینګ ته ډاینامیک راوټینګ کې هلته کې به موږ ریپ استعمالو دلته کې ورته موږ ریپ نیکسټ جنریشن ٹھیک شو باقي تیوري چې کوم دا ټول هماغه ده یو نیم شیز پکې بدل به یعنې باقي ټول تیوري میوري هم هغه ده ښه صحیح ده ریپ به هلته کې موږ څنګه استعمالو موږ به کمانډ څه ورکوو وحیده بیا هم څه کوو نیټورک هم خپل ایډورټایز کوو راوټر ریپ اور نیٹورک اور نیٹورک ٹھیک شو جاؤ ورژن 2 یا کسی دلته کې وی جی IPv6 راوټر ریپ او د ریپ له یو نوم ورکو صحیح ده خبر ورسېدې دا په ټولو پروتوکولز کې دا چل کوو ښه او دلته کې به زه دا نیټورک نه ایډورټایز کوم صحیح ده execution زه راغلم د انټرفیس ته IPv6 rip abc enable دا کمانډ به ورکړم انټرفیس به enable چې کوم تا دا پروسس جوړ کړی دی صحیح ده یو دپاره به موږ ځان له پروسس جوړوو د EHRP دپاره ځان له پروسس او د OSPF دپاره ځان له پروسس نو دا موږ په دې ځای کې انیبل کړو لکه د دې مطلب دا چې تا دا نیټورک دلته ایډورټایز صحیح ده دغه شان په دې انټرفیس به هم راشي IPv6 ریپ انیبل نو ستا دا دواړه نیټورکس په ریپ کې ایډورټایز شي صحیح ده IPv6 راوټر ریپ دا وګوره ریپ له یو نوم ورکړه کو نمونه دواړو باندې سیم ساتي او کو ډیفرنٹ ساتي څه فرق نه ورځيږي ښه دلته ما نوم ورکو ABC انټرفیس کې 0x0 IPv6 rip ABC enable 0x1 IPv6 rip
ABC ٹھیک شو جی ها دلته راشه IPv6 راوټر ریپ نوم ولا ABC ورته کو DEF ورته چې څه ولا ورکه ورک ټیک شو جی DEF exec شو interface gig 0x0 IPv6 rip DEF enable ٹھیک شو جی enable شو IPv6 route دا ګوره فرید باندې ورته راوټ راغلی باقي میټریک او دغه کاسټ او ټولې خبرې مبرې زړې صحیح ده لکه اوس چې د دې نه بیا پینګ پکار ورسېدي که نه ګران خو نه دی ښه اوس دا ریپ ختموم زه EIGRP کنفیګر کوم دلته کې EIGRP ورژن 6 ورته وي ښه EIGRP ورژن 6 ښه جي ریپ چې ختمې نو یا خو راشه دلته کې ډایرکټ دا کوم پروسس ته جوړ کړی که نه دا څه کا نو کا یا هغه پروسس دی انټرفیس ته راشه نو یې کا ستا خوښه ده ټیک شو یا هغه دا کمانډ دی پیکټ ریسر کې سپورټ نه دی دې پروسس ته راشه او دلته کې وګوره شټ کمانډ کې نشته دلته کې شټ کېږي ښه پروسس شټ کا څنګه چې دی خوښي او دلته کې چې راشه او دا کا ټیک شو جي IPv6 راوټ هغه راوټ دی ختم شوی ښه جي اوس موږ راځو EIGRP ته IPv6 راوټر EIGRP autonomous number system 10 دلته کې به یو شیز استعمالوي په EIGRP کې راوټر ID دا د کې ضروري ده هلته کې به صرف OSPF کې راوټر ID وایي یاد شي ستاسو OSPF ته پاره تاسو ویل چې به راوټر ID به استعمالېږي راوټر باندې چې کومه هایسټ IP وي یا ولا ته ورکړه دلته به OSPF کې وي خو په EIGRP کې به وي ٹھیک شو نو دا به ته کېږي EIGRP راوټر ID IPv4 ولا ورکړه ستا چې کومه دي خوښ یې ولا ورکړه خو په هر راوټر به جدا لکه په ده باندې زه دا ID ورکوم ورکولی شم IPv4 ورک که نه دا د پهچان لپاره دی ښه یو بل سره د کمیونیکیشن لپاره باقي نور د دې دې سره تعلق نشته چې په ما د IPv4 والا راکړه ID نو زه به د 6 والا کمیونیکیشن نه کوم صرف یو بل نوم دی ښه دا د هر راوټر یو نوم دی آیډنټي ها دې کوم اتوماتیک دی چوز کوي صحیح ده ها او دلته وګوره دلته کې تاسو نو شټ دا کمانډ هم ورکولی شي یا دا وګوره شټ ډاون کمانډ هم ورکولی شي په خبرو اوسئ از یو IPv6 EIGRP autonomous number system 10 enable پکې نشته 0x1 IPv6 EIGRP autonomous number system 10 ٹھیک شو ښه جي دلته راشه EIGRP autonomous number system 10 EIGRP router ID دلته ورکړه 2222 ٹھیک شو نو شټ سره اپ شو او انټرفیس کې 0x0 ته راځو کوم پورټو دا د EIGRP پروسس دی دا به تا کې ډاون کولینګ شي IPv6 EIGRP autonomous number system 10 او دا شو G1 ٹھیک شو وګورئ نیبرشپ فورا جوړ شو ښه او شو IPv6 راوټ دا وګورئ صحیح ده ښه دلته به راشو جي کار دی کېږي ٹھیک شو جي ښه اوس زه رالمه داسې کار وکړمه چې د دې پروسس ته به راشم او دې به زه څه کړم شټ نیبرشپ یې څه شو مکمل ختم شو جي ده به زه شټ ٹھیک شو ښه جي اوس زه رالم OSPF ته دلته کې OSPF ته وایي OSPF ورژن 3 ورژن 3
IPv6 router OSPF process ID number 1 دیوی جرور ما تا راوٹر آئی ڈی خجی راوٹر آئی ڈی والا ٹھیک شو نوٹ شارٹ سر بدی آپ کی نوٹ شارٹ کمانڈ ہم دلتا سپورٹ نہ کری اور بیا ماغا انٹرفیس تراشا 0x0 تھا اور IPv6 OSPF process ID number 1 process ID پر جتا سوار کردہ اور ایریا اس تدا انٹرفیس پا کم ایریا کے ایڈورٹائز کی زد کومہ چی بس پر ٹولی پا زیرو کم باقی ستاسو پا خدا چی سکرو اگر دی خود برا اوٹری دن دی کم زیرو دی بلا یا زیرو با یا بٹینی چی کم استا پا دوسرا بتا دا انٹرفیس او دا او دا دا او دا دا برطول پسی کشی ایریا کتاب سر دیر اوٹری دا پیکس تاسو خوری ہو گئی دا بسو کش دا پا ایریا زیرو کی کئی دیزی پوری او دا پا ایریا 1 کی اور 10 کی جسے کی کوئی بدل تباہ کمانڈ ہوتی ہے آگا انٹرفیس تا یعنی دا انٹرفیس پا کم ایریا کی چے ایریا 0 ٹھیک شو اور 1 تراشا ایریا 0 دل تو SPF لگتے ہیں ملی خواہ خجی IPv6 راوٹر OSPF process ID number 1 راوٹر آئی ڈی والا ورکا دلا ورکا فار ایگزامپل 3333 صحیح دا نو شرط کمانڈ سپورٹ نہ کی ہم یہ نئے اپلائی کو انٹرفیس کی 0x0 IPv6 OSPF process ID number 1 ایریا 0 اور راشد جی 0x1 تا ٹھیک شو خجی اس بطور شو IPv6 راوٹو گورا OSPF اگر اوپا راغلی اکا گورا میٹرک کے دے وماغا سنمی دے ایڈمنسٹریٹو ڈسٹنس دے ٹھیک شو جی ہاں سٹاپنگ با کی صحیح دا جی ہاں جی زمون لاسٹ ٹاپک تے ACL ٹھیک شو حال تک مونگ دو قسم ACL بیدو جمع دا مقصد با دی کسی چی دا کس پنگ نکی 2001 $1 دی 2003 $1 پنگ نکی کو دی پنگ کئی نو ٹھیک تا او کو دی داد با پنگ کئی نو ٹھیک تا خود دی صرف دی پنگ نکی زمون بدایو دوی خواہ آبجیکٹو خجی ولی دا مباد تا سو کس میں ACL استعمالو جی کم سٹینڈرڈ ہوں گی سٹینڈرڈ اور ایکسٹینڈرڈ دلتا پورا سٹینڈرڈ مکمل ہوا ہے کہ مسئلے بھی کھانا ایکسٹینڈرڈ دے وہ ایکسٹینڈرڈ پسدے پنیم دے خواہ ایکسٹینڈرڈ خودی نمبر بھی کھانا آغستاؤں نوالے 199 پورا نمبر کو بھئی انم بہت واقعی نمبر باق پلے ہو چکتے تو وہ انم واقعی سٹینڈرڈ ACL دلتا زمون آبجیکٹیو دا دے جو 2001 تی نو ایکسٹینڈ پروٹوکول ہے سب کی راضی کرنا سٹینڈرڈ خدا فیسیلیٹی نہ 2001 تی پنگ ڈینائی شی 2003 دا زمون آبجیکٹیو ٹھیک شو دا وزن بدی راوٹر مانی اپلائی کون صحیح دا بدی انٹرفیس یا بدی انٹرفیس با IPv6 کی خواہ گران پکی نشتا سم مونگ رالو ایکسس لسٹ پرتو گوری سوری دا خو IPv4 دے IPv6 ایکسس لسٹ دا گوری دلتا کی ماتا سوئی دا IPv4 والا دے خواہ ایکسس لسٹ سمپل کمانڈ دلتا دے IPv6 ایکسس لسٹ خواہ ماتوی چی نوم ورکا لکا فار ایگزامپل زوالا نوم ورکا ما چی بئی بلاک ٹھیک شو مخ کیوں گوری ماتوی چی انٹر کا CR مطلب کیا ریٹرن انٹر کا اس تسکول غاڑی رو رہا زد نائکول غاڑم باقی کمانڈو ما آگا دیکھا پا کم پروٹوکول پر TCP بلکہ پنگ دا پارا سک کم پروٹوکول استعمالی گی ICMP استعمالی گی ICMP پروٹوکول زد نائکوم او غدری ورڈ ساوستا یاد شی غدری نیٹورک ورکا یا ہوسٹ ورکا مخ کی سب نیٹ ماس ورکا یا اینی مطلب اینی او دا ہوسٹ مطلب تو بیا پریفیکس لینت نور کے زویما ہوسٹ 2001:1 تی نپنگ کئی 2003:1 پا پنگ کی پا ICMP پروٹوکول بیا مخ کسی استعمالی
echo reply یا echo request. د ping کولو مطلب د echo request. او چې څوک دی ping کې نو مطلب د echo reply. ICMP پروتوکول کې بیا دنه دا نور شیزونه دي. نو ما ورته چې باید د echo request دی اونکی. ٹھیک شو؟ او permit IP any network any host دا خو بکی. د دې نه علاوه کو دا نه کې نو بیا به نو ټول بلاک کیږي. صحیح ده؟ اور بیا به موږ څه کار کولو چې ACL به موږ په انټرفیس اپلای کو کنه نو تراشه انټرفیس کې 0/0 IPv6 traffic filter بس دا کمانډ دی هلته کې موږ څه کو IP access group ٹھیک شو IPv6 traffic filter block in یا out in ٹھیک شو show access list دې درته چې دا access list تا جوړ کو دا کس با دا کس ping کولی نشي باقی د دې نه علاوه نور با دیم هر څه کولی شي او دا نور خلک به هر څه کولی شي راځي چې چک وکړو څه راځي او کو چیرې مونږ دلته کې بل IP ورکړو دا کنه دا ورکړو ٹھیک شو جی او کو د دې ځای نه زه هغه ټو پینګ نو پینګ به شي او کو چېرې د ده نه زه هغه پینګ کوم نو ما ته پینګ پکار ٹھیک شو جی نو دې کې تاسو سره پروتوکول پورټ نمبر په سټانډرډ ایکسټینډ اکسس کنټرول لیست کې وو هغه دې کې هم شته صرف یې نمبر کول دی او لاندې IPv6 traffic filter کمانډ دی بس صحیح ده باقي کنسپټ هم